सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फ़सयुन्फ़िक़ूनहा थुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्म युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिनत त्वय्यिब व यजअलल ख़बीस बअदहु अला बअद फ़यरकुमहु जमीअन फ़यजअलुहु फ़ी जहन्नम उलाइक हुम। हाज़िरीनो मुसलमानान रुणो मखीने जुमे ततिम्मम इंशाअल्लाह नन बयानू योद्रे कारुना शरीयत मुतहरा मुंग तपको तकड़ी दी चिदाद्रे कारुना पकम इंसान की रा पैदा शू दद नेक अमाल दा टोल बेजाया लाड़न। मुसलमान और मोमिन लपकार दी चिदे दखलो नेको आमालो हिफाजतों की दाई सातन नदियों की मक्की जुमा के मंग दा वजाहत करो चिनेके कवल दा सा मुश्किल कार न दे। नेक आमाल कौल दा आसान कारम दे वो इंसान पाई मुकल्लफम ने और मुंग पैदाइशम द दे दपार शेर
خود دغه اعمالو تحفظ کول د دې ساتنه کول او په دې باندې قائم او دائم ودرېدل بیا ډېر مشکل دی. نو یو د هغه اعمالو نه چې د انسان اعمال بربادي تباہ کوي آغا ریاکاری ده. ریاکاری او ځان خودنه سمعت او خلق ته دکلاوي کول خلق ته د یوې خبرې او روانه کول د نیکه سمعت ویل کېږي دې ته چې واورې ریا ویل کېږي چې په عمل کې داغې اظهار وکړي. نو قرآن موی چې د دغه سے انسان اعمال د دغه سے انسان نیکه دا تباہ و برباد. کاغه نیکه او هغه اعمال هغه بدنی وی او کاغه مالی وی. امام البانی رحمه الله تعالی صحیح الجامع الصغیر کی روایت ذکر کرے. پیغمبر پاک فرمائی چی من عملا منہم عمل الآخرت لم یکن لهم من عمل عملا منہم عمل الآخرت للدنیا لم یکن له نصیب فی الآخرہ. کم انسان چی پا دنیا کے نیک اعمال د دنیا د حصول د پاره کوي منز د دې د پاره کوي چې س دنیا راته ملو شي سا عزت او یو مقام راته ملو شي شهرت راته ملو شي په معاشره کې په منځګزار باندې ز مشهور شم په معاشره کې په عبادت گزار باندې ز مشهور شم په معاشره کې ذکر ذاکر باندې ز مشهور شم. د دې لپاره دې نیک اعمال کوي. نو پیغمبر پاک فرمایي چې لم یکن له فی الآخرة نصیب د دې لپاره په آخرت کې صبر خد ثواب نشته. زکا چې د کم مقصد د پاره د عمل کړو چاله خیرات ور کړي دي چاله صدقه ور کړي دا چاله روټه را وېستي دا چا سره منډ تړل والدا تلاوت کړي نفل کړي دي خود دنیا مقصد د پاره کړي دي دریاکاره او د شهرت او د ریاست د پاره. نو پیغمبر پاک فرمائی چې د دو په آخرت کې صبر خد ثواب نشته. امام البانی دا حدیث راوړی. امام ترمذی په خپل سنن کې یو حدیث ذکر کړي. تابعی راغ مدینه طیبه تا خپل قصه بیانوي. اصبهی بنم شفیع اصبهی بنم تابعی دے مشهور. مدینه ته چې کله راغی او می قتل خلق د یو سړی نه غیر چاپیره ناس دي د مسائل تپوس دې کوي ځان په دین باندې پوي. ما تپوسو کو چې من حاضر رجلو دا پلان کې سړی چې د خلکو په منځ کې ناسته
दे सोक दे नरात वیلې شو چې دا هو ابو هريره دی رضی الله تعالی ابو هريره دی خلق ته د پیغمبر پاک احادیث بیانول کله چې دای مسائل ختم شو د بیان ختم شو نو ما ورته زور نږدې شو ما بالکل اغتا آمنے سامنے مخامخ کے ناس ما ورته چو ابو هريره زدا الله پمن باندې دا الله نوم تا ته واسطه کې پیش کوم ما تب د پیغمبر پاک یو حدیث داسې بیانې چې تا د پیغمبر پاک نه بذات خود دا حدیث اوریدي کله کله یو حدیث د بل صحابي د طرف نه را نقل شي چې تا په خپل دا حدیث اوریدي ابو هريره فرمایي چې زب ضرور تا ته یو حدیث بیانوما او داسې حدیث بزتا ته بیان کم چې پدې کم ځای کې چې ناسیو اوم دې ځای کې ما ته پیغمبر پاک دا حدیث بیان کړی دی او زما او داغه نه علاوه دریم قسم موجود نه و دا حدیث چې ما ته ویل عجیب حدیث دیکھا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې د حدیث بیانول شروع کړل نو پاغه باندې بیوشی رالا یو چغه والا او بیوش پزمک باندې پریوتو ډیر مودا بیوش او کله چې بیوش کې راغې بیا چې د پیغمبر پاک حدیث شروع کړلو بیا چغه والا نو بیا پی بیوشی رالا دریم زل بیا پی بیوشی رالا دا حالت د سره درې پیره وشو د حدیث په عجیب اثر کړو تابعی وی په سلورم زل ما دل سهارا ورکړلا د مې راټینګ کړلو ډاډګیرنه ما دل ورکړلا نو کله چې پوش کې راغې نو حدیثی بیان کو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د قیامت پر ورځ راشي الله تعالی با د نزول او کې د فیصله د عالم د پاره څنګه چې داغه شان سره لایقي الله تعالی برا کوشي وجاء ربک والملک صفا صفا د انسانانو د فیصله د پاره الله نزول کی دریو کسانو سربا الله تعالی رمبنه حساب کتاب کئی پیغمبر پاک فرمائی چی اول با قاری د قرآن را وصلے شی آغا تبوئی چی تا پا دنیا کی زما د رضا د پارا کم کار کرے دے دے بوئی یا اللہ ما ہو قرآن پاک یاد کرے اور د یاد اولی نباد میں قرآن پاک خلق تا خود لے دے قرآن میں خلق تا بیان کرے دے او قرآن لسن میں خلق تا کرے دا او پر رمضان کی میں بے شمار د تراو ختمونم کری دی دا صحیح حدیث دیکھا امام ترمذی پر سنن کے ذکر کرے اللہ تعالیٰ بورتوئی چی تا دروغ ویلے تا دا قرآن کریم یادونا دا اللہ رضا دا پارا نو کرے زکا اللہ علیم بذات الصدور ذات دے تا دا دید پارا قرآن یاد کرے چی مالبا پا بی اے کے او پا ایف اے ڈگرے کے دا میٹرک پا شہادتونو کی یو شل نمبر مات اضافی ملوشی چی زما دا سنت دا شہادہ دا ڈگری مخکل آرشی تاہو دا دید پارا حفظ کرے وقت چی یو شل نمبر زیادی مات ملوشی تاہو دا دید پارا کرے
چې زه په محله کې په عالم کې په ملک کې مشهور شم او ما ته خلق قاری د قرآن کریم وای او تا هو د دې دپاره کړی چې د قرآن کریم په ذریعه باندې دنیا تا ګټلې وه او تا ته هغه په دنیا کې ملو شوې وه الله تعالی به جهنم کندې ته ور واچوي دا مهم اعمال ذکر کو چې د دغسې قاری او د دغسې عالم دا حالي نه د بل سړي بس حالي صحیح وراوستلی شي دولتمند هغه دولتمند انسان براوستلی شي چې صرف دولتمند انسان به یوازې نه بلکې دکې به د سخاوت صفات موجودي د به په خپل مال او دولت باندې په دنیا کې جماعتونه هم جوړ کړي وي مدارس به هم آباد کړي وي خیراتونه به هم کړي وي خلکو سره به ډېرې زیاتې ښېګړې به هم کړي وي الله په د دنم تپوس وکړي نو دی به وایي یا الله بس هر څه ستا د لیدو دي تا ته پته ده چې ما په دنیا کې پلانکی ځای کې هم ګوره جومات جوړ کړی دی بل ځای کې مې هم جوړ کړی دی دومره خیراتونه ما کړي دي د روژې په میاشت کې ما خیراتونه هم کړي دي الله به وایي چې نه تام دروغ ویلې تا د دې دپاره سخاوتونه د دې دپاره مساجد نه دي جوړ کړي د دې دپاره د خلکو سره ښېګړې نه دي کړي چې زه د رضا شم بلکې تا د خپل نوم او نامې دپاره دا کارونه کړي زه تم جهنم ته ځه سخي ته به وایي دا حقایق ټول زمونږ او ستاسو مخې ته دي ګورئ بعضې سړی د خولې بلا لا پوهي د ریاکارۍ دپاره د 1 لاک 2 لاکو روپونم تیر وي خو چې کم ځای کې د 2,000 روپو ضرورت نو بیا ورته ملا ماتوي بیا دونه فریادونه درته وکړي دونه فریادونه چې ته به 10 روپۍ دله چانده کې ورکول پکار دي ځکه هلته کې نامه نه کېږي که نه دا خفیه حوایج پوره کولو کې هو نامه ونه شوه که نه ذاتم زخه شهید براوستلی شي شهید داسې مجاهد براوستلی شي چې دا خپل وینم د الله دپاره قرباني کړې ده یوازې په دنیا کې جهاد نه بلکې د جهاد په دوران کې دی شهید شویم دی نن سبا او جهادونه خلک برا انعام ډیر کوي او پیغمبر پاک وی داسې مجاهد چې سرم بګې تلیخه یوازې په نوم نه دی به وی یا الله ستا د رضا دپاره ستا د دین دپاره او دارنګې د مظلومو مسلمانانو د مدد دپاره د اعلی کلمت الله دپاره ما ستا په لاره کې خپل وینم ورکړې ده خپل سر مم قربانی کړی دی نو پیغمبر پاک وی الله به وی چې تام دروغ ویلې تا د جهاد د دې دپاره کو لیقال انک مجاهد چې تا ته دا وویلی شي چې ته مجاهد دنیا کې دی دا نوم صرف خوښ نن هم د ډېرو خلکو دا نوم خوښ دی خو لیکن ابله دبله دا ډوله نوم د جهاد د هر چا خوښ دی خو لیکن نه د جهاد په قوانینو باندې خبر دی نه د جهاد په اصولو باندې خبر دی جهاد چا سره کیدی شي د هغې نه نه دی خبر جهاد په څه ټایم کې کیدی شي د هغې نه نه دی خبر جهاد په کوم ځای کې کیدی شي د هغې نه نه دی خبر صرف ها هو دی بس شروع دی دا هو ټول اصول دي مسلمان سره عجب خان استاد جهاد کی یو سړی مونځ او دس کې هغه سره کی جماعت کی
منز ولاړی جمع ولاړی آلته کی دا سے برائے نام ہو ہر سڑے مجاہد دیکھ ہو پیغمبر وی چھ ننا دب سرور کری دا اللہ دا خودتبم اللہ وی چھ تا دروغ ویلے تا دا نم دا نامی دا پارا دا کار کرے نے اور باز خلق دا دنیا دا گٹھلو دا پارم جہاد میدان دا روزی جہاد میں ہاتھ نہ گئی اسی دا جہاد آوازو نہ پور دا گئی بیا دائی کورونو گوراو دائی بنگلیو گوراو دائی بینک بیلنسو گورا چی یو ملک و یو ارباب امداسی آبادی نشی کولے بیا زما استا پشان ناپویا کشران آغا سر اخری او دے پکی خمزی کئی خوا او بچیم پکی مزی کئی خوا منگ پا دیکھ پلا زندگی کے ڈیر تجربہ وشوخا کنے کی خبرینو حکومت شتا کنا خوا حکومت موجود دے ریاست موجود دے گورنمنٹ موجود دے دی بار سکی کنا ستا سکار دے خوا دا حکومت پا موجود گئے کی دا ریاست پا موجود گئے کی نظام وضع شوے دے پیو ملکی نظام عسکری موضع دے نظام فوجی موضع دے آگی دا ملک تحفظم گئی دا دین تحفظم گئی دا بارڈر تحفظم گئی نو زما استا سکار دے چھ منگا کمزے نگری گیا غزے گرو خوا حالکہ قبل منزو دس کوا خوا بہرحال دتبم اللہ ہوئی چھتا دروغ بھی خوا دابم جہنم توروا چیخ ابو ہریرہ فرمائل چھ پیغمبر پاک پخ پلاس باندے زما دا پتن اوہلو ویوے او ابو ہریرہ اولو من تسعر بهم النار اول چی دا جہنم اور گرم ولی شینو پدی دریو تنانو باندے با اللہ دا جہنم اور گرمی خوا ہاں نور و حساب رست دے بیا دا جہنم اور چی اللہ گرمائی پدا دریو کسانو باندے بگرمائی چی دا دیر عظیم صفات دی دا قرآن کریم قرآت کول دا قرآن کریم یادنونا کول اخپل مال و دولت پا دنیا کی پا دین باندے لگول اخپل وین و سر دا اللہ پلارا کی ورکول دا دین پا دنیا کی لوی آمال نشترے خو چی پا دی کہ ہم نیتون غلط رالل نو چی دا دی خلقو دا حالی نو تاسو آئے چی دا دین ماتخ خلقو بس حالی خوا چی زاغی عبادتون مات گوٹ بھی خوا دائی با بیا سحالی خوا نو مائے یو پاگی صفاتوں کے یو پائے کارونوں کے چھ دا انسان آمال بربادی آغازان خودنا دا ریاکاری دا اللہ تعالیٰ دے مونگ ٹول دا دغزی صفاتی خبیصہ و نوساتی خوا اختصار کو مکا دنننے جمعی عنوانم دا دے بل عمل چھ دا انسان آمال پاگی بربادی گی اگر پا دین کی بدعات کولی یو عمل پیغمبر پاک ندے کرے یو عمل دا نقشین ثابت ندے یو عمل دا صحابہ اکرام دا طریقین ثابت ندے اور تد دین پنم باندے دا ثواب پنم باندے دا عمل کے نو پدی سرمستان نیک عمال برباد شکا دا عمل ہو دے برباد دے دے خو مخ کی کدی کد سڑی توپ کارو نکڑی آم برباد شو حدیث مانام دادا پا بیدت سرہ دے انسان نیک اعمال اللہ بربادی امام بخاری حدیث ذکر کرے دے پیغمبر پاک فرمائی چھ من احدثا فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد پیغمبر پاک فرمائی چاچی زمنگ پا دین کی یودا سے عمل ایجاد کو
من احدث فی امرنا، امر دل معنی دین خان، زمن پا دین کی داسی عملی ایجاد کو لیس علیہ امرنا چی زمن حکم پاغکار باندی نہیں شوی فہو ردن، پیغمبر پاک فرمائی چی دا عمل بمردودی، ردن بمارے مردود وغیر مقبول، دا عمل تباہ و برباد دیکھ. بعض روایاتو کی راضی من عمل عملا لیس علیہ امرنا، داسی او عملو کی، داسی او نیکیو کی، داسی او عبادتو کی چھ داغی عبادت نقشہ دا سلف صالحین و پادوارو کی نملاوی گی. ارسم رلوی عملی دخل کو پسترگو کی او دخل کو پا معاشرہ کی ارسم رچ پخوانے عملی و رائج عملی خوچی داغد صحابہ کرام دا دور نا ثبوت منگتا نملاوی گی نفہو ردن، دا عمل بمردودی. یوازی منڈی ترلی ہونے دی کنا خواہ چتا ورطا بڑی راہ کلی دی دی روجہ کی تازو نگو رہی خواہ، خلقو قسمہ قسم کی سے جوڑی کری دی خواہ اور خپل منطق با پیش کئی خواہ. روجہ کے بعد اشپی خلق تراویو کی خواہ، یولس رکات ابو برگی دا اشپی و بیا پاسی خواہ، داوی قیام اللیل کو خواہ. نو چې دا دې وکړل دا قیام اللیل نو سو دا تاسو وکړل. دینم خلق ندی خبر قیام اللیل ستوي، تراویح ستوي، تہجد ستوي، وتر ستوي، بس صرف غز او غوبل د خپل خواہش د پورا کولو د پارا او خپل منطقی د دلائلو د پارا چال د داوشو ال د داوشو اور پیغمبر پاک د وتر نه بعد پناست دو رکعاتم کړی دي ثابت شو چې یو ولس نه زیاتم منستا دا منطق ویزان سره سنبال سونه بدعت رایج دي ځان په خبره باندې پوهه کې د دین په جامه کې بدعت او کچری سلف صالحین په ادوارو کې یو مثال او یو نمونه مونږ ته ملاویږي دغه عمل قابل قبول دی. راوړو امام بخاری کتاب مو ګوره، تمام محدثینو کتابونه وګوره چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نا پر رمضان کی او غیر رمضان کی د یولس رکعاتو نه زیات ثبوت کو چا مونږ ته خودو. دا هو زمونږ د اهل الحدیثو امتیازی مسله ده. اهل حدیث توب کې ونور زنیشته او دغه دوه درې خبرې دي نو تراوی دی امین دی رفع الیدین نو مغلو کې هو یو میمی کنه نو چې دا مسلې تیو باسي بیا هو خبر ختمه. تمام سلفی صالحینو کتابونه مطالعه کې دا ټول منګړتي خبرې دي چې صحابه کرامو ته نسبت شوه دی د قیام اللیل، هغې ته نسبتونه شوي دي چې چا شلم کړي دي او چا دیرشم کړي دي او بعضې پکې وایي جی وایي عثمان وایي په یو رکعت کې قرآن ختم کړی دی. د ته په ایمان وایه چې موږ 1400 کاله بعد پیدا شوي یو، موږ د پیغمبر پاک خلاف نشو برداشت کولی نو صحابه و برداشت کړی وی. د ځان نه منګړتې خبرې دي. ټیک د کتابونو کې به وي خو صحیح نه دي. کتاب خو صحیح مطالعه که کنه کتاب کې واره بلا ده او کته په رد شروع کې یاره چې وي فضائل چلی وي دا مصیبت وګوره. عوام بم لګیایي فضائل دي، بعضی کم فهم علماء بم وی چې یاره فضائلو کې که یو ضعیف حدیث هم بیان کې نو خیر دی وی دا خبره تا ته چا کړې ده. پس سلف صالحینو کې یو مثال مونږ ته دې څوک پیش کی چې په فضائلو کې ضعیف حدیث در اعتبار شته دی. پیغمبر وی چې څوک په ما قصدن دروغ وی
दे दी द जहन्नम द पारा उस न जान तैयार की। पैगंबर खुदा से हुई ता तब पता लगेगा कि हदीस ज़ईफ दे, मंगड़त दे, बातिल दे, ये वाले बयान है दाहो पर पैगंबर पाक दरूक शुखा दे दीन पजामा के बेदात खा, शोहरत पजामा के बेदात खा, ढेर मुसीबतों ने दे न जोड़ दिखा। मामूली मामूली आमाल मुंग को आगम पर बेदात बान लाहू को खा ता खबर याद के मुहद्दिसुल असर शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह दा किताब गोरे आप मुकद्दिमत जामिउ सगीर की लिखी आवई इन्नना नंसहु इख्वानना मुस्लिमीना फी मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा अयदउल अमल बिल अहादीस ज़ईफ़ा ज़वई खपलो मुसलमानान रुणु तदा वही नसीहत कोमा शेख अलबानी हुई। शेख अलबानी पे जाने तादे चालमारों के इमाम देखा होगा ना, पे जाने चालमारों के इमाम शेख अलबानी रहमहुल्लाह अल्लाह ताला दे उम्मत सरा यो अजीम एहसान करे रे दासी तारीखी राजवंदे करे रे चे दे इमाम अबू ज़ुरआन नबाद, द इमाम यहया इब्न मईन नबाद, द इमाम अहमद इब्न हंबल नबाद अल्लाह ताला 200 काल बाद पदे दौर की दासी आलिम रा पैदा कर लो चिकम कारुना नन्ना 200 काल बाद मख के दल और दा हादीसो चंज पड़ताले ओकड़ लो उम्मत दे दाओ को दला चे दा हदीस सही दे, दा हदीस ज़ईफ दे, दा हदीस मंगड़त दे और दा हदीसो द पैगंबर पाक अहमियत उम्मत त बयान दा खेगड़ा 200 काल बाद शवेखा दा जमुंगा उस्तासो खुशकिस्मती रखा हाउस जुदा मसाला जमुंगजान न पुयो इमाम अलबानी अल्लाह यो मोजज़त उम्मत तरा ले गए आवे मंगदा नसीहत जो पलुरुणु मुसलमानानो ता काम मशरिकुनु की उसीगी के मगरिबुनु मुल्कुनु की उसीगी के शमाल की उसीगी के जुनूब की उसीगी अयदउल अमल बिल अहादीस ज़ईफ़त मुतलका मुतलकी दा हादीस ज़ईफ़ा प्रे देख अमल पे मकरे ता तो पता हो लगेगा चे दा हदीस ज़ईफ़ दे और दा अमल गैर साबित शुदा दे मकवा दा वसीयत अगर करे देखा और वसीयत मौत आता न दे करे तमामी दुनिया तक करे दे मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा मशरिकी मुल्क तेम करे दे और मगरिबी मुल्क तेम करे दे वअन युवज्जिहु हिम्मतहुम इलल अमल बिमा सबत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल जदोजहद कोशिश इस्तेमाल के छिद पैगंबर पाक ने सही साबित शुदा रिवायात बयान के खल्को तक पागे अमलों के ब्याह डेरी फैदी दी बयान करी दी आखिर के व फी ज़ालिक नजातुन अनिल वक़ूइल कज़िब अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे की कामयाबी दखा यो हो पैगंबर पाक दरोग उनतर लेशी बल बस्ता अमल काबिल कबूल शिखा नो हर कल चीज तरगीब और तरहीब द पारा सही अहादीस मुस्तनद रिवायात मौजूद दी नो वली खपल अमाल तबाव बर्बाद को प ज़ईफ़ अहादीस बयान वालो बांधे प मौज़ूई रिवायात बयान वाले वली अमल बर्बाद हो वली दमुन प फजीलत प बारा के बस सही अहादीस मौजूद नबी
द ज़कात अदायगे पे बारकी बस सही अहादीस नवी, द रमज़ान द फजीलत पे बारकी बस सही अहादीस नवी मौजूद, द हज और द उम्रे पे बारकी वो पैगम्बर पाक जमुंग रहनुमाई नहीं करी चमुंग ज़ईफ अहादीस बयानवलो तम मजबूर शू वलिदा खपल अमल तबाह बर्बाद करूँ और ज़ईफ अहादीस बयानवलो के बला खुंद मीखा आवाम वही सब अजीब खबर है वही नकली मौली से आज तागा खबर ज़ईफ है आवाम उससे पूरी दे सर द इंसान आमाल बर्बादी हिदायत के मुहद्दिसीन न बतपोस के सलफ़ी सालिहीन न बत अमल तपोस के ददे आसर उलमाना ठीक ददी किताबों न ब मुताला के ददी बयानों न ब आवरे लेकिन द मसले तहकीक ची तके न सलफ़ी सालिहीन तबदे और हगा उलमा चा अल्लाह आगिल महारत वर्कड़ी दा हादीसो पे इल्म की खा दा से मुलाना बद मसले तपोस न के खा मुंह को घर कम दीकड़ू का ना खा अल्बानी से वही वसीयत को खा दे रोजा की काबल रोजा के यो अलक माल रागे नाम बेवालू बड़ उजरा के वही जनाना सलात तस्बीह हुई पजामा बांधी द जुमे बोरस कही खा सलात तस्बीह पजामा बांधे कही खा माँ और दे जमुंगा दामुल न मनुनु जमा पके द कमरा खरा ददी खुदा से यो मिसाल बजता उस बयान गम यो खजे खावन तवे माल नतके वाला खावन वर्दवी जदर न पोज प्रे कोल वाड़ा मोथ नतके वाड़े मुंग दा मुल न मनुता पके जमा रवीस्ता यो बिदत चीकल माशरा के राइज शी और पागी रत उनशी न बिदत की बल बिदत रा दाखिल शी बल बिदत रा दाखिल शी दा से वक़्त के राशि ची जुमातुनु की बम खलक द सलात तस्बीह जमे शुरू की दा मंतिक दे मुंग तो सोग न वही ची प्लान की आलिम वीली दी ची खैर दे कोले शी खनान प्लान की केसड़ के मुंग औरी दी ना अहलुल हदीस दाबल सलफ़ी सालिहीन ताबेदारी आगी खबर रब एतमाद वर गई कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाबुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला ताबुदुहा हुज़ैफत इब्नुल यमान वही कम यो इबादत छि दागी सबूत पर सही आसानीद सरा द सहाबा किरामों ने सबूत न मिलावी की दा इबादत मकवे आर सुमरलुई फजीलत चीची सोक बयान ही कुछ दागी न सबूत नहीं रागनी मकवे आज जान स्टडी खोल गोरे नदी मुराद मनहज बराटिंगे खा शेख अलबानी ये वाजिब खबर करे खा इमाम अलबानी व ला ततअज्जब इबादत आबिदिन व ज़ुहद ज़ाहिदिन हत्ता तारिफा अकीदतहु व मनहजा दयो सड़ी इबादत तबत ताजुब न के चिदा सुम्र मुन गुजार दे सुम्र खुशो आजिज़े सर दे दल्ला बंदगी कई लासुनु की दरिया कारे द पारे तस्बीम निवली जिक्र वज़गारम कई और नूर दा से इबादतुनम कई ताजुब मकवा हत्ता तारिफा अकीदतहु व मनहजा तरदी ची ददी सड़ी अकीदा और ददी सड़ी मनहज ता मालूम नहीं खैरी का नसर कुंडे दियाड़े अकीदा और मनहज लर एतबार देखा नजरी सोच लर एतबार दे मकवा ज्यादा इबादत न सर कवा मामूली मामूली कवा हस्तान नजरिया उस्ता अकीदा सोचो फिक्र दाद कुरान और द हदीस मुताबिकी और प कुरान और हदीस की द सलफ़ी सालिहीन प तरीक़े अमल वांदे मुताबिकी आला बत कामयाबी जवल्ला ची प इज्तिमाअत किम समादा बयानी
د جمعو خطبو کې اکثر ز تاسو ته نشاندهي کوم دا عمل مونږ ته د خپلو اسلافو نه پاتې مونږ به زور په عقیده او په منهج باندې کوو که نه هسې د خولې خبرو لره اعتبار نشته که ما هغه وکړل تا وکړل منهج زده که عقیده زده که او دا د قرآن او سنت نه زده کېږي حتی تعرف عقیدته و منهجه دا یو مستقله موضوع ده خو بهرحال خبره دراله پکې بدعت سره د انسان نیک اعمال بربادیږي دا بس دا مختصر یاد کړئ صلات التسبیح دم دړي وړي شو د شپې قیام اللیل په نوم باندې بدعت ایجادونکي دړي وړي شو نور خرافات چې د دین په نوم باندې د اسلام په نوم باندې او په صحابه باندې دروغ ورتپلو په نوم باندې یو عمل امت کې رایج شي دا عمل دم دړي وړي شو دا خبره یاد کړئ آخری سبب چې د انسان اعمال په بربادي هغه د صحابه کرامو ګستاخی کول دي دا خبره یاد کړئ سوچ فکر سره یاد کړئ د صحابه کرامو بی عزتی کول داغي ګستاخی کول او داغي په باره کې ستا په ذهن کې ستا په سینه کې یو غلط سوچ او فکر امرات لل داستا عمل تباہ برباد شو دا خبره یاد کړئ صحابه په من کې چې کوم اختلافات تیر شوي دا سوچ بم نه کېږي سوچ بدل تم نه کېږي ځان به پوهېږي امام حاکم مستدرک کی حدیث ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ اختارنی واختار بی اصحابا فجعل لی منہم وزراء و انصارا و اصحارا اللہ تعالی پیغمبر پاک وی چې زه غوره کړی ما او زما د وجې نه بیا زما صحابه غوره کړي دي صحابه ولې غوره دي په دغه معنا زما د پاره د دوینا ملګری پیدا کړی دي مددګارانی پیدا کړی دي خرګنې را پیدا کړی دا ځکه صحابه کرام دا د پیغمبر پاک وزراو د بادشاہ وزیران وی کنه وی مددګارانو خرګنې وا پیغمبر پاک فرمائے فمن سبهم فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین چاچی صحابو ته کنزل وکړل رد بدی ویلې داغي په باره کې غلط سوچ او فکر راغې نو په دې باندې د الله د طرف نم لعنت ده د ملائکو د طرف نم لعنت ده د ټولو خلکو د طرف نه لعنت ده اور بیا پیغمبر سوئی لا يقبل منه يوم القیامت صرف ولا عدل دغس خلقنا د قیامت پورز باندې نہ فرضی عبادت اللہ تعالی قبل یو نہ نفلی عبادت اللہ قبل صرف فرضی عبادت عدل نفلی عبادت دا اللہ ستانہ نہ قبل کتبے ماہو پر ہو جا کی بے شمار نوافل کړي دي ما پروژه کې د لیلۃ القدر شپه موندلې ده چا د زرو میاشتو نه زیات ثواب پای کې عبادت لري پیغمبر وایي چې ستا د صحابو په باره کې سوچ فکر غلط شو نه د نفل قبلو مو نه د فرض قبلو مخه سوچ فکر اوس پکار دی تعظیم و توقیر احترام د صحابہ دا په حقیقت کې احترام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خطیب بغدادی تاریخ کې لیکي بے عزتی د صحابہ دا بے عزتی د محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره یاد کړئ ځکه امام ابو زرعوی امام ابو زرع مونږ تاسو ته وایي
اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه زنديق. یو انسان تاسو وینئ چې په صحابو کې معمولی صحابي دی او کلوی صحابي دی، اولنې صحابي دی او آخرنې صحابي دی، یو صحابه باندې د عیب روباسي نقص پکې روباسي او پښتنو خبره چخچی پکې لټ انه زنديق په دې خبره پوهه چې دا سړی سره دا زنديق دی. امام ابو زرع وایي زکه چې صحابه کرامو باندې عیب لګول نقصان پای کی رایسل دا په حقیقت کې په قرآن کې نقصان رایسل دی، په حدیثو کې رایسل شو، د پیغمبر پاک په شان کې رایسل دی. زکه چې د صحابه په ذریعہ باندې مونږ ته قرآن او حدیث را رسیدلې، نو چې صحابه بدنام شنو قرآن خپل بدنام شو. دان په دې خبره پوهیږي. زکه پیغمبر پاک فرمائی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی. دری پیری خبره کړي دا زما صحابو ته کنزلم مکوي، زما صحابو سره بغضم مکوي، زما صحابو سره نقصانم پای کې مروبا سے. فوالذی نفس محمد بیده لو انفق احدکم مثل جبل احد. قسم په الله تعالی په هغه ذات دی زما قسمی چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساده پلاس کې دا الله تعالی اصول والا لیکي چې د نبی علیہ السلام صح قسم په دې الفاظ باندې ته صح قسم وایي. د صحابو نه بعد چې قیامت پورې هر څوک راځي او د الله په لاره کې د احد د غر په مقدار باندې سره الله په دین باندې خرج کی، نو ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. نو د صحابو د یوې لپې غنمو خیرات تمستا د احد د غر عمره سره نشي رسېدی. احد د عمره سره چا سره دی او خرج خو لویه مسله ده، خو پیغمبر پاک د صحابو عظمت ته اشاره ده. دای د یوې لپې غنمو تم ته نشي رسېدی، نو دی وجې نه صحابو عظمت او دای وقار به خپل زړه کې ساتي، لکه څرنګه چې د اهل السنت والجماعت د سلفي صالحینو دا نظریه ده. نو که دغې وجې نه موږ د صحابو سیرت هم شروع کړی دی او تر ډیر حد پورې د الله په فضل و کرم سره مونږ را رسولې دی. ابو بکر سیرت پکې ختم شو، د عمر بن الخطاب سیرت په آخري مراحلو کې دی. دا هم د دې کرونا وایرس د وجې نه دا موضوعات مونږ پرېښودي وو، څه پکې بیا روژه راغله. زمونږ اصل مضمون هغه سیرت د صحابو دی او خپل وس مطابق ما تاسو ته داغه افکار او نشاندهیم سیرت کې کوما د خپل علم مطابق چې کم دروغ اغي پسې تړلی شوي. ځکه سیرت مقصد هم دا دی دا هونه چې کتاب کولو کو سیرت دی او کیسه کوه. نو الله تعالی دې زمونږ عبادتونه اعمال قبول او منظور کی او الله دې زمونږ په سینو کې زړونو کې محبت د صحابه راولي، بدعات او دریا کارین دی الله تعالی مونږ ساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله.